أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. صدقت يا رب العالمين. سورة القصص مخکې څه خبرې تېرې شوې د موسی علیه السلام او د فرعون چې کومه خپل منځ کې یعنې موسی علیه السلام چې الله رالیږلی فرعون ته هغه ته دعوت ورکړو بیا غرق شي. دغه څه خبرې وې دا مخکې تېرې شوې. اوس بیا بعضې خبرې د هغې نه دي. نو الله رب العزت فرمایي ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب من بعد ما رستو د هغه نه اهلکنا القرون الاولى چې موږ هلاک کړو لومړني امتونه. لومړني هلک هم هلاک کړو، قوم شعیب شو یا مخکې نوح شو، عادیان شو، سمودیان شو وغیره. الله رب العزت فرمایي دغه هم هلاک کړو. نو د هغې نه پس موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو بصائر للناس دپاره د عبرت د خلکو چې دا خلک ته عبرت حاصل کړي او دپاره د دې چې د دې خلکو سترګې کولو شي چې الله رب العزت دغه قوم چې زمانه مضبوط وو په قام باندې، په قبیله باندې، په علاقه باندې، په دولت باندې، په بادشاهۍ باندې الله دغه قوم تباه و برباد که هلاک یې کړ. نو الله رب العزت چې دې ما هم تباه کولی شي که چېرته زه د الله ونه منم. الله دې داسې وکړي. نو بصائر للناس دپاره د عبرت د خلکو وهدن او هدایت ورحمتا او رحمت. هر کتاب د الله چې هر پیغمبر د الله چې دا رحمت هم دی دا هدایت هم دی. لعلهم یتذکرون دپاره دی چې دا خلک نصیحت قبول کړي. الله وایي نور څه غرض پکې زما نشته، نور څه مقصد نشته، زما څه فایده پکې نشته، خو د دې خلکو د دې خپل مخلوق د فایدې دپاره دا کوم. الله وایي چې دا مخلوق نصیحت قبول کړي. الله یې توفیق راکړي. اوس الله فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دې ته ویلی شي صداقت رسول، بیان د صداقت رسول صلی الله علیه وسلم. الله وایي وما كنت او نوی ته ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم بجانب الغربی په هغه غربي سایډ باندې، په هغه کناري مغربي باندې، غربي باندې، په هغه طرف غربي باندې. نو د کوهي تور دوه سایډه دي، یو ته شرقي ویلی شو، یو ته غربي تور ویلی شي. الله رب العزت فرمایي ته په هغه غربي سایډ باندې نه وې، هېڅ په هغه وخت کې قضوینا چې موږ فیصله وکړله الی موسی علیه السلام ته الامر د حواله کولو د حواله کولو یا په طرف د هغه یا داسې ووایي هېڅ په هغه وخت کې قضوینا چې موږ نازلوو الی موسی علیه السلام ته الامر وحي، کوم ټیم چې موږ په موسی علیه السلام باندې وحي را نازلوله. اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه ټیم موجود نه وي. الله وی وما كنت من الشاهدين او ته د گواهانو نه هم نه
نو اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر ځای حاضر ناظر نو الله وی وما كنت بجانب الغربی او په غربي سایډ باندې نه وي نو خبره دا ده چې دا خاصه صفت د الله دی په هر ځای کې په هر وخت کې په هر لحظه کې موجود اوسي اوس الله وی وما كنت من الشاهدین ته د ګواهانو نه وي وجه سره الله وی ولکن انشأنا لیکن پیدا کړی دي موږ ډېر قامونه ډېر خلک ولکن انشأنا لیکن پیدا کړی دي موږ قرونا پیدا کړو موږ قرونا امتونه قامونه ډلې قریې فتطاول علیهم نو بس اوږد شه په دوی باندې العمر دا عمر نو کوم عمر کې اوږد شي عام عمرونه یادوي یا فتطاول علیهم العمر نو په دې کې یادوي زمانه د فترت چې د یا انقطاع الرسل چې د پیغمبرانو تر خپل منځه چې کومه فاصله وه هغه پکې ډېره اوږده شوه الله ربالعزت فرمایي یو پیغمبر به راغی نو څه ټیمه پورې هغه تعلیمات صحیح روان وي بیا هغه تعلیمات د هغې نه ګډوډ شي نو آینده چې کوم خلک راځي هغې ته پته ونه لګي چې بهی پیغمبر څه تعلیمات راوړي نو دې ته زمانه د فترت په یو راغی الله وی فتطاول علیهم العمر بس اوږد شه په دې باندې د عمر دا زمانه وما كنت ثاویا او اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو مقیم نوی فی اهل مدین په اهل مدینو کې دبا شعیب علیه السلام په علاقه کې په قوم کې هم موجود نوی تتلو علیهم چې لوستلی دی علیهم په دیو باندې آیاتنا یا چې لوستلی دی علیهم په دیو باندې آیاتنا آیاتونه زموږ الله رب العزت فرمایي وی ته په قوم شعیب کې هم نه وي چې تا په هغې باندې زموږ آیاتونه لوستلی وي ولکنا کنا مرسلین الله رب العزت فرمایي لیکن موږ لیږونکي یو پیغمبران لیږونکي موږ یو احکامات لیږونکي موږ یو موږ قوم مدین ته د هغې نه مخکې عادیانو سمودیانو ته یا داسې د آدم علیه السلام نه راواله دې ټولو ته موږ احکامات لیږلي موږ پیغمبران لیږلي دي نو موږ تا ته هم دا پیغام درو رسوو تا ته هم هغه خبره درو رسوله چې دې پیغمبرانو له موږ ته دا موږ د فلانکي قوم ته لیږلي دا هم دې قوم ته لیږلي دلم دا کتاب ورکړو دلم صحیفه ورکړو وغیره نو الله وایي ته موجود نه وي خو دا چې دې موږ لیږونکي یعنې موږ ته هم لیږلي او هغوی له هم چې دې دغه موږ پیغمبري ورکړی و لیږلي الله وایي وما كنت بجانب الطور او نه وې ته په هغه جانب د طور غر باندې هېڅ په هغه وخت کې نادینا چې موږ آواز وکړو مخکې خبره تېره شوې ده که نه چې موسی علیه السلام ته یو اور ښکاره شو نو هغه حقیقت کې تجلی د الله رب العزت وه چې هغې له خوا له راورسېدو نو آواز ورته وشو چې زه ستا رب یم الله رب العزت فرمایي ته موجود نه وي هېڅ په هغه وخت کې نادینا چې موږ آواز وکړو موسی علیه السلام ته ولکن رحمتا لیکن دا رحمت دی لربک ستا د رب د جانب نه ولتنذر او د پاره د دې لتنذر د پاره د دې یو رحمت دی بل د رب د جانب نه رحمت دی بل د پاره دی چې ته ویروي قوما خپل قوم لره ما هغه قوم لره یا ما آتاهم چې نه دی راغلی دوی ته من نذیر څوک ویره ورکوونکي رسول الله صلی الله علیه وسلم نړوان دي په پیغمبرانو کې عربو ته څوک راغلي وو نو طویله زمانې ته اصل کې دلته اشاره راغلې وو زمانه پکې طویله تېره شوې ده اوس چې کوم خلک موجود دي یا نږدې زمانه کې ورسره نو دې ته څوک نه وو راغلی الله وایي من ربک لتنذر قوما دپاره دي چې ویروي هغه خلکو لره ما آتاهم چې نه دی راغلی هغوی ته من نذیر څوک پیغمبر من قبلک یا من نذیر ویرونکي من قبلک وړاندې د ستا نه
لعلهم يتذكرون دپاره دې چې دې نصیحت کوي. نو استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ولی خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه الله دې په قبر مبارک راولي. هغه فرمایل وای 800 کاله مخکې د اسماعیل علیه السلام تیر شوي او د هغې نه پس د یو دوه پیغمبرانو نومونه راځي خو خبره ډېره مضبوطه نه ده. نو الله رب العزت ورته فرمایي چې د دې دپاره مې لېږلې دې خلکو ته چې دې ته ویرونکي نه دي راغلې چې ته لاړې پکار ده چې دې نصیحت قبول کړي. ولولا ان تصيبهم نو لولا پکې دوه پیرلې ولولا او چرته ان تصيبهم را ورسېږي دوی ته مصیبت یو مصیبت بما قدمت په سبب د هغې ایدیهم چې لېږلې د لاسونو د دوی. ولولا ان تصيبهم الله رب العزت فرمایي اے ولولا ان تصيبهم اے او چرته ولولا که چرته دا خبره د خطرې نه وه که دا خبره دا د خطرې نه وه څه خبره ان تصيبهم چې رسېدلې وي دوی ته مصیبت یو مصیبت اے بما په سبب د هغې قدمت ایدیهم چې لېږلي دي لاسونو د دوی فیقولو نو دوی به ویلې وي یا زر دی بوای ربنا یا رب زمنگا لولا ارسلت الینا رسولا تا ولنا را دیگه منگا یو پیغمبر یو استاد یو رهنما رهبر فنتبع آیاتکا بس منگ با تابداری کردی ستاد آیاتونو تا ولی پا من مصیبت راوستم ونکون من المؤمنین او منگ با کرزی دلی دا مؤمنانونا نو اللہ رب العزت فرمائی خبر اصل کی داسلا خبره داسې ده چې دوی به دا اعتراض وکړي که چېرته دا خبره د خطرې نه وي دا یره نه وي دوی دا ارمان نه کولی چې دوی ته کله مصیبت ورورسېږي عذاب ورورسېږي د قیامت په ورځ باندې نو دوی به وایي چې دوی به څه وایي دوی به وایي فیقولو زر دې چې ووایي ربنا ای ربه زمونږ بیا به الله ته وایي چې لولا ارسلت الینا رسولا تا ولې پیغمبر نه رالیږه فنتبع آیاتک که پیغمبر دې رالیږلي وي نو موږ به تابعداري کړې وي. نو الله رب العزت فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته مې د دې وجې ورلیږلې چې دا اعتراض بیا رانشي چې بیا دا ونه وایي چې ربنا لولا ارسلت الینا رسولا بیا وایي چې دا پیغمبر دې نو رالیږلی که پیغمبر دې رالیږلی موږ به تابعداري کړې وي. الله وایي دغه اعتراض ختمولو دپاره مې نه ورلیږلی ورنه دی دومره بد عملې کړي دی دومره ګناهونه کړي چې د دې لاسونو سروان دې لېږلي د دې د هلاکت لپاره هغه بس دي خو بیا به اعتراض دا وکړي چې پیغمبر دې ولې نه راغلی نو د دې وجې مې ته ورولې فنتبع آیاتک نو موږ به تابعداري کړې وي ستا د آیاتونو ونکون او ګرځېدلې به وې من المؤمنین د مؤمنانو نه. الله مې باخم الله فرمایي ولقد آتینا یقینا ورکړو منګه موسی سیدنا موسی علیه السلام ته الکتاب تورات من بعد ما رسل دهغنا اهلکنا القرون الاولى چې هلاک کړي مو هغه قومونه لومبني هغه امتونه لومبني بصائر للناس د پاره د عبرت د خلقو د پاره د سترګو کلاوه د خلقو وهدى او هدایت ورحمتا او رحمت لعلهم يتذكرون د پاره دې چې نصیحت قبول کی وما كنت اونویتو پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجانب الغربی غربی طرف باندې نسبه وقت کې پدوینا چې مون حواله کوله چې مون فیصله کوله الى موسی علیه السلام دا الامر د معاملی یا چې مون نازل اولا نزول کوله موسی علیه السلام طرف د وحی وما كنت ونبت من الشاهدین د گواهانونا دا غټه موجود نه وي دا حاضرین ولكننا لكن منگا انشأنا
پیدا کړی دی قرونا لیکن من پیدا کړی قرونا امتون لرا فتطاول علیهم العمر نو بس وګد شو په دې باندې دا عمر بس وګد شو په دې باندې زمانہ وما كنت نبيت ساويا مقيم في اهل مدين فاهل مدين کی تدو تلستری دی علیہم بدو باندې آیاتنا زمنگا ولكننا لیکن ومنگا كنا لیکن ومنگا مرسلین لیگن کی لیکن من ہوا لیگن کی ولیکن ومنگا لیگن کی وما کنتا او نویتو بجانب الطور پاغ جانب تور غرباندی کوہی تور اس پاغ وقت نادینا چمن آوازو کو چاہتا موسیٰ علیہ السلام ولیکن رحمتا لیکن رحمت دے من ربکا طرفنا لتنذر دبارا دی جو یروی قوما حقا قام لرا نو آیا خبر دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف قامی پیغمبرو نو دا خبر یاد ساته سبق ته توجه ساته کاکا خبر دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قامی پیغمبر هم کومبنه چې دی هغه عربو ته تعلیم ورکړي خپل قام ته وانذر عشیرتک ولقربین غالبا ربانی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم ورکړل بلقام ته نږدې خلکو ته چې د چا په زیات اعتماد څوک زیات ملګری د چا سره زیات ناسته پاسته وه نو هغوی له رباني دعوت ورکړی او بیا عالمي پیغمبر هم دی نو عربي هم دی هاشمي هم دی قریشي هم دی او رحمة للعالمین هم دی صلی الله علیه وسلم اوس که یو کس په عربو کې دی د هغه د قام دی د هغه د قبیلې دی د هغه د خاندان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نه دی منلی ته لرې اوسېږي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت سره چې تا منلی دی ته دلته په سواریانو کې اوسېږي په کړکیچان کې اوسېږي چېرته په شاړه کې اوسېږي الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت سره تا له دومره اعلی فضیلت غوروالې درکړې دی چې کوم کس کلمه نه ده ویلې ته د هغه نه په زرهات چنده اوچوي دا د چا په برکت سره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکر ادا کول ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی الله علیه وسلم وما كنت ونویت بجانب الطور پاغ جانب د طور غرباندی اس پاغ وقت نادینا چی منگ آواز کو موسیٰ علیہ السلام تا ولیکن رحمتا لیکن دا رحمت دی من ربکا دستاد رب دا جانبنا آتا غٹی موجود نوی لیکن دا رحمت دستاد رب دا جانبنا دی تنذر دا پارا دی چوی روی قومن هغه قوم لرما اتاهم چې نه دی راغلی دیو ته من نذیر څوک ویره ورکوونکي څوک یروونکي من قبلک وړاندستانه لعلهم یتذکرون دپاره دی چې د نصیحت قبول کي ولولا ان تصیبهم ولولا او که چېرته دا خبره نه وي دا اعتراض د دې نه وي دا خبره د خطرې نه وي ان دا تصیبهم چې رسېدلي وي دوی ته مصیبت بما په سبب د هغې قدمت چې لېږلي دي ایدیهم لاسونه د دوی فیقولون ویلې به وي دوی یا اچانک به ووایي ربنا ای رب زمونږه لولا ارسلتا ولې نه دې رالېږلي تا ولې نو رالېږلي تا الینا زمونږ جانب ته رسولا یو پیغمبر لره ولې دې نه رالېږو زمونږ طرف ته یو پیغمبر فنتبعانهم فتابداری کړوي آیاتکا د آیاتونو ستاسو ونکون او موږ به ګرځېدلي وي من المؤمنین د مؤمنانو نه الله رب العزت په اسلام استقامت رانیسي